مخکې به په ګوالیارۍ کې مجید سروس سټیشن کې بیا را غلطو کسانو سره کېناستم پاسېدم هغو به دې لار راواړولم موټر سایکل یې به مې د یو ځای نه بوی د بل ځای نه دلته رالم د کابل نه به مې بوی په مخه سیجو صاحب راونیومه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زیم سید شهاب الدین او زما له طرف نه تاسو ته د مینه ډک ټک سلامونه کتونکو د جرایمو دنیا ډیره لویه ده خو د قانون لاس هم دومره اوږده دي چې جرایم پټېدی نشي دا وخت موجود یم د کابل په پولیس سټیشن کې زما دې اړخ ته ناست دی د کابل سرکل ډي اس پي شیر افسر خان او دې اړخ ته ناست دی د کابل اس ایچ او شریف الله خان کتونکو تاسو ته معلومه ده چې هر کله جرایم کیږي نو خلک بیا تاڼې ته راځي رپورټ درج کوي او د هغې نه وروسته پولیس بیا په حرکت کې راځي او د هغه کم جرایم چې شوي د هغه مجرمانو په تلاش کې هغې ټیم تشکیل کوي او بیا ملزمانو ته رسایي کیږي د کابل خواوشا په حدودو کې د موټر سایکلو غلاګانې شروع شوې او د هغې ملزم هغه ګرفتار شوی دی او د هغه نه یو نو دوه نو درې نو لس نو بلکې شپږ دېرش موټر سایکلې برآمد شوي دي دا که څوک دی د کوم ځای سره تعلق دی ډي اس پي شیر افسر خان سره به خبرې کوو ډي اس پي صاحب دا راته ووایې چې اول خو راته دا خبره وکړئ چې جرم خو کیږي موږ یو خو غټ جرم دی د موټر سایکلو جرم کیږي پټیږي نو دا راته ووایي چې په دې کې خو یو دا ده چې ملزم چې دی هغه خو یو واردات کوي د موټر سایکل پټی خو په دې کې د دې مالک څومره غفلتي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو د ټولو د میډیا والا شکریه ادا کوم چې تاسو دومره خپل قیمتي وخت کې موږ له ټیم راکړو نن سبا ټولې دنیا ته پته را دی خلکو ته چې چا سره ټیم نه وي خو چونکې دا کار خیر دی دا تاسو چې کوم کار کوئ دا کار خیر دی مثال به طور تاسو اوس د هلک سره خبرې وکړئ ډېر خلک به داسې وي ډېر ځوانان به داسې وي چې هغه به د ده د دې خبرو نه سبق حاصل کړي بل تاسو دا خبره وکړله چېرې جرایم او د جرایم دنیا ته خو ورپسې شي نو د پولیس چې نو ډېر اوږده لاس دي زه به دا ووایم چې پولیسو هر څوک چې وي زموږ پولیس افسران څومره چې دي کوشش کوي او د خلکو سره یې رویې ښې وي چونکې زموږ شعبه داسې ده چې دا عبادت هم دی نوکري هم ده خو عبادت هم دی ځکه چې موږ له یو سړی راځي هغه ډېر دردمن وي ډېر زیات دردمن وي او هغه دردمن سړي سره لږه غونته کوي چې په هغې زموږ هېڅ څه خرچه تاوان نه کېږي او لږه رویه زموږ ښه وي نو زما په خیال هغه سړی د تاڼې نه چې وځي نو هغه چې څنګه زموږ عام سپایان وي تنخوا باندې د هغې غونته کې د سپایي ډیوټي ما سره کوي په علاقه کې نو دا ټوله خبره د رویې شوله بل د جرایمو متعلق زموږ نن سبا چې کوم په ډسټرک پولیس آفیسر دی په سوات کې قاسم علي خان او داسې زموږ آر پي او صاحب دی زموږ د ټول پولیس ډېر مهربانه افسران دي دا زموږ ډېر مهربانه دي په یو سپایي باندې ډېر شفقت او ډېر دغه او لازمي خبره دا شفقت صله هم دا وي چې خدای پاک بیا که مونږ چېرته داسې قدم اخلو نو خدای پاک پکې مونږ له کامیابي راکړي داسې لکه نن چې تاسو ته رحمت علي ملزم د موټر رحمان علي مخامخ ولاړو تاسو ورسره په خپله خبرې وکړلې او دا هم یو ریکارډ دی چې دومره برآمدګي تر ننه پورې کېږي خو دوه څلور شپږ اته یا لس خو 36 موټر سایکلې د ده نه چې نو دا مونږ برآمد کړلې د دې لپاره زمونږ د افسرانو له طرف نه خصوصي هدایت و چونکې تارګېټ و دا بلکل او هغه تارګېټ او هغه امتحان کې الله پاک مونږ سرخرو کړو زمونږ ایس ایچ او صاحب زاهد علي خان داسې د دې نه علاوه زمونږ انویسټیګیشن سټاف چې هم ډېر زیات محنت وکړو او په هغې کې چې نو مونږ ته دا کامیابي حاصله شوه حاجي جي لکه ملزم خو چالاکي دی خو خپله چالاکي کوي گاډی تختی خو په دې کې د مالک څومره غفلت وي هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ اصل کې چې څومره هم څوک راځي په بازارونو کې هر سړی ګاډی لاک کړي او روان شي دی نه
چونکې دا تاله چې را یا لاکول چې دا د مالک دپاره وي دې نه مخکې هم زمونږ د تجربې داسې غله مونږ لیدلي دي چې بینک ډکیت و په نوشیره کې مونږ نیولي وو هغه وی چې داسې په دې دنیا کې ملک نشته چې هرې لاک تاله جوړه کړي او هرې مونږ نشو کولاولی چونکې دا تاله چې دا د مالک دپاره وي چې خپل ګاډي ته نقصان نه رسي چابي ته کوشش کوي چې په ذریعه باندې آگ کولاو کړي غل لپاره تاله څه معنی نه لري زیاتتر چې نو دا زمونږ خپله غفلت وي د مالک غفلت وي که مالک موقع نه ورکوله غل چې نو غل ته بیا موقع نشي ملاوېدی ډیره مننه سیچو شریف الله خان سره به خبرې کوو شریف الله خان ریپورټ وشو تاسو ته چې موټر سایکل ورک شوی دی د هغې نه وروستو تاسو څومره تګ و دو وکړو دې ملزم ته څنګه ورسېدی دا موټر سایکل چې کم برآمد شوي دي د دې برآمدګي په کومه طریقه باندې وشوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سو د میډیا مرګو ټول ډېر زیات مشکور یم تاسو دونه به د ټیم موږ راکو دا په 22/8/2020 باندې یو موټر سایکل له بازار نه ووتو د دغې نه مخکې هم کمپلینونه راتللو موږ به هغو مطابق رپورټ لیکل دا موټر سایکل پټ شو دې کې موږ اف آی آر ورکړو 381 کې 22/8/2020 باندې هغه زموږ آر پی او صاحب و ډي پی او صاحب اډیشنل ایس پي صاحب و ډي سي پي صاحب زموږ سرکل شیر افسر صاحب و دی یو ټیم تشکیل کو اډیشنل ایس پي صاحب ډي پی او صاحب و هغې کې زه زما سره زاهد خان عیسائی او زموږ نور کم سټاف چې دی په دې موږ یو پارټي جوړه کړه بازار دپاره روزانه بنیاد موټر سایکل ته بیا مخبر په اطلاع باندې موږ ته اطلاع راغله چې رحمان علي ولي محمد رحیم سګنی منډل ډاګ ګوالدری چوپریالو دا لږ لږ وګور چک کوي موږ لاړو افسرانو په حکم باندې چوپریال ته دا کور ته لاړو دنه په ټایم باندې د کور نه 10 موټر سایکل برآمد شوې موږ په ټایم باندې بیا سراسري انټروګیټ کو نو 15 موټر سایکل په ورځ باندې په کلی کې وخوې د موږ بیا گرفتار کو بیا پیش کو نو عدالت ولا 15 ورځې کسټډي موږ راکړه په کسټډي کې د بیا سبا موږ چې د انټروګیټ کو د و موټر سایکل د مټ نه موږ ته وخوې بیا 3 موټر سایکل راته د ارکوټ نه وخوې بیا موږ سبا بیا نور انټروګیټ کو نو 15 موټر سایکل مټه تانه ارکوټ چوکۍ ایریا ده هغه نه خو بیا 10 موټر سایکل نور راوستل دا ټوټل موږ دنه 36 موټر سایکل برآمد کړلی دره ته ووایه چې د چې چا باندې موټر سایکلې خرڅې کړي دي یا د سره چا انوالمنټ دی د هغې خلاف څه کارروایي روانه ده که نه ده د هغو خلاف 411 دفعه 411 ده د هغو خلاف به دا کاروایي کوو 411 کتونکو تاسو خبرې اورېدې ډي سي پي شیر افسر خان او دغه شان د ایس ایچ او شریف الله خان د دې وینا دا ده چې ملزمو او په ډېر ټیکنیکل طریقه باندې به غلاګانې کولې موټر سایکل به یې پټولې 14 موټر سایکل یعنې 3 درجنه موټر سایکل لا نه برآمد شوي دي زموږ سره خبرې مو شوې اقرار یې هم وکړو اعتراف یې هم وکړو چې او دا غلاګانې ما کړي دي او دا یې وینا وه چې په غلطو لاسو باندې لاړم او دویم دا چې تعلیم مې نه حاصل کړی نو دغې وجې نه زما صحیح پرورش هم نه شوی او تربیت مې هم نه شوی نو زه په غلطه لاره باندې لاړم او دا غلاګانې مې وکړې خپېمانتیا یې هم ظاهره کړه چې ډېر خپېمانه یم او ځوانانو ته هم دا پیغام ورکو چې داسې کار ځوانان له نه دی کول پکار ځکه چې د هغې ژوند بیا تباه کېږي په دې موقع باندې که موږ وګورو 14 موټر سایکلې دا برآمد شوي دي ملزم گرفتار دی او هغه کسان چې چا د غلا موټر سایکلې اخیستي یا د سره د ککړ دي په دغه جرم کې د هغې خلاف هم کاروایي روانه نو زه والدینو ته هم دا یو درخواست کوم چې هغې د خپلو بچو صحیح تربیت وکړي په هغې نظر وساتي او د ګاډو مالکانانو ته هم دا درخواست دی بلکې ډي سي پي صاحب ته هم دا یو اپیل کوي چې د غفلت مظاهره دې نه کوي په تاله دې اعتبار نه کوي د خپل ګاډي خیال دې ساتي اجازت به راکوي د الله په امان